ګوره مسلې ته غوږ کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکې نه مدینه منورې ته تشریف راوړ، هجرت وکړ. په مدینه منوره کې انصار آبادو، او دا انصار چې کومو ټول کاشتکارو ذمہدارانو. د دې صحابه کرام کوم مهاجرینو دغه ځان سره په باغاتو کې په نیمه حصہ کې شریک کړه، خو شرکت ملکی نه. تاسو موږ سره د ازمکه کرای را کرای نیمه تاسو خو نیمه ومن کړو، تاسو موږ ورونه تم لوی کمال لګانا. او زه یو سره مهاجر شراغ ته غټ دکاندار وي، نو تاغي ته چرور نور سني زاد دکان کې راز کار کوا او 1,000 روپے بدل دنیا چې درکو، لوی احسان دی. نو مهاجرینو انصار او مهاجرین په خپل باغونو کې ځان سره صدر او شریک کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د انصار په خپل باغاتو کې چا یو اونا چا دوا چا درې پیغمبر علیہ السلام د پاره مخصوص وقف کړی وی به تور هدیه، چې جی په دې باغ کې دا بوټي چره داستا سو دی جی، او دې تاسو ځان لا خپل ملمنو لا چې څوغ مرضی وی حکم کوي میوي بشکو تعالی براو تعین خشه ده چې تعین نو جګړه پیدا کیږي. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نذیر او قریظه دا علاقه فتح شوی، دا د يهودو څخه وی، یو ډیر مالدار او ډیر باغونو خاوندان. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مالفه ملاو شو، دولت ملاو شو، باغات ملاو شو، چې چا نبی علیہ السلام ته خپل باغاتو کې بوټي ورکړو، نبی علیہ السلام هغه ته واپس کړو چې پلان کې راشه تا مال دا بوټي را کړی دا تاسو مال خدای ډیر بوټي را کړ. بلته په دې حدیث کې اقا ذکر دی چې صحابه نبی علیہ السلام له بوټي ورکړو، او چې کله نذیر او قریظه فتح شو پیغمبر اسلام بوټي واپس کول. نو ګوره ورته قال سمعت انس بن مالک قال كان رجل وبيو سيد انصار يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم چې دې مقرر کړی به پیغمبر علیہ السلام دې پاره ان نخلاتی بوټي د کجورو، خپل په باغ کې د کجورو بوټي مقرر کړو. حتی افتتح قریظه والنذیر، تر دې چې قریظه او بنو نذیر د علاقه فتح شوي. فکان بعد ذالک، فکان هو پیغمبر اسلام بعد ذالک پس فتح د نذیر قریظینا يرد علیهم، واپس کول به پاری باندې اون د کجورو چلک خپل بوټه والا مال خدای دې بوټي راکړه. چلو قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل النذير وقطعه وهي المغيرة ونزلت ما قطعت من لينة وتركتموها قائمة على اصولها بإذن الله. سبحان الله. ګوره دې کې دوه مسلې دي علما کرام. یو دا چې کله پیغمبر علیہ السلام په بنو نذیر باندې حمله وکړه، نو د بنو نذیر دا باغات یو سخو دوی قبضه کول او سې کټکول او سې سوزول سې پرې خوندل. دا کټکولی ولی چې اظهار د غلبي وشي په دشمن باندې، دا خل ورته لکه اوسم دا حکومتونه چې دي، نو کله چې دوی یو جنگي هتیار تیار کی نو بیا دغه سکی معاینه کوي، مشاهده کوي او دغه اظهار کوي. پلان کې ملک میزایل جوړ کړ دې 50 میلا او 1500 میلا رفتار او دمر نقصان کوونکې دوی او خوشي کی. دا اصل کې مقابل لا مرعوب کوي، لکه پاکستان چې یو می تکبیر کې ټم بم خلاص کړو،
نو سره دی لپاره چې هندستان مرعوب شي چې دوی څخه شته ده دا د حکومتونو یو طریقه کار وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته چې دا بوټي کټ کړ چې دوی مرعوب شي او سپریږي ده دا کټکول لپاره د مروبه کولو د دشمن او اظهار د غلبې د مسلمان او چې سپری خودلو نو لپاره د فائدې د مسلمان سپریږي د خپل خوراک لپاره او سکټ کوي چې پوهیږي چې ګور بوټي ګور او د ګڼو میوه ده پرېږي د خورس کوي او چې پوهیږي می په کې لګي دین بس کټ کوي ورته وایي الله اکبر الله اکبر دیو کې يهود او بعض خلقو منافقین او اعتراضات شروع کړه چې ګوره دې بوټو څخه نقصان کړي دي بوټو څخه قصور کړي دي دا خو ضیاء مال دی او نقصان د مال دی او دا څنګه دا خو عقلنم جایز نه دی او دا چل دی او هغه چل دی نو ما قطعت ملینی سره حکم راغې چې دا کټ کول د الله په حکم دی پر خود هم د الله په حکم دی چې چاوي دا کټکولي مناسب نه دي وی باذن الله دي تا په کې څه کار دی او چاوي چې ټول ختمول غواړي پر خودل به کې څه ضرورت دی وی په باذن الله مسله حل شو حرق رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو پیغمبر علی السلام وسذول د باغونو د نخل النذیر اکجری د بنو نذیر وقطع او کټکړو ویل بویرا او دازه چې کوم ځکه باغات ته کجورو دا په مقام د بویریو او دا بویرا چې کوم د مولانا صاحبہ مدینی منوری ته نږدې زیاده او بویرا د بارتون نه ده او دا پس کته زیته وي لاندې زیته وي باغات ومن لاندې زی کیو چې بو ته ډیره راسي دا ز کوز زی کیو راسي فنزلت دا اتراغه ما قطعت من لینتن هر اغا چې تاسو غوس کړه د اونو د کجورنا یو عالم دی چې هغه وی دلینا هر هغه بوټي د کجورو ته وی چې غیر د عجوی نه وي عجوی بوټي نه بغیر هر بوټي ته لینا وي او ترکتموها قائمتن علی اصولها یا تاسو پر خود دی ولاړ سره د دې دا وی خنونا فباذن الله دا درب حکم زور پسې قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستثير قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيه السعير ستعلم أينا منه بنده وتعلم أي أرضنا تزير ما شاء الله الله کا چروتی دے خان خاجی گورا ابن عمر سے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرق نخل بن النذیر حکم کو پسوزول د کجورو د بن نذیر قال ابن عمر وی ولها یقول حسان بن ثابت او د دغه سوزولو د بوټو په باره کې حسان ابن ثابت ویلو وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير اوس ګوره دا صراط بني لؤي چې ده د دې دوه مفهوم دي یو دا چې دا صراط په معنی د بادشاہ دی او سردار دی بادشاہان او سرداران بني لؤي دا د غالب لؤي ابن غالب اولاد دی یعنی قریش د قریش برا لؤي راضی لوی سردار نو معنی دا شوا چې هغه بني لؤي سرداران چې د قریش دي مهاجرین صحابه کرام هغه باندې دا خبره آسان ده
چوري لګول دې په بویره باندې خور ور او د يهودو بوتي سوځوي او باندې زکوي چې دې کې اشاره ده اے قریش مکه کفار مکه او دا زکه چې کفار مکه اېدی بنو نذیر طویلو چې تاسو د محمد رسول الله مقابله وکړي موږ به تاسو مرسته کوو موږ به تاسو مرسته کوو نو اوس حسان وی وهانا او حسان شو علا سراتی بنی لؤین فسردارانو د قریشو کم چې مسلمانان مهاجرین دي سشه آسان شه حریقن فایل دهانا سوزول په مقام د بویرا داسې حریق مستطیرو چې خریدون کې دي معنا هانا آسان شوه دي څوک مخل راته نشي قریشو مشرکین مکه خو موږ به مدد کو چرت دیوسا دا مانت مشهور ده او څوک د سرات بنی لؤین مصداق مشرکین مکه اخلي حسان وی او مشرکین مکه آسان شوی دی آغا سوزیدل په بویره کې خور ور معنا پتا سو آسان دی معنا خی ګوره او رکاوټ نشي پیدا کولای تاسو موږ مرستکو آسان دنن اور څوک دې چې رکاوټ پکې واچي راشه کنه پته ولګي ٹھیک شو وهانا حریق معنا شو حریق فاعل ده هانا ده هانا حریق مستتیرو دا مستتیرو صفت حریق ده هانا حریق مستتیرو علا سراتی بنی لؤین بالبویرا آسان دی سوزیدل آغا سوزول خور ور کرشوی سردارانو دی بنی لؤی پا مقام دا بویرام نو کلچی حسان ابن ثابت دا اشار وی فاجاب بی ابو سفیان ابن الحارث یو ابو سفیان ابن حرب دی کنا هغه د واقع رقل دی وا او دا چې کوم دی ابو سفیان ابن حارث دی او دا چې کوم دی د پیغمبر اسلام د ترونو په اولاد کې راځي رشتہ دار دیم شاعرو نو د دې اشعار مطلب دا دی چې چری اور ولګو تاسو نو موږ له پیسو نقصان دی دغه ایو مشرکو کنه مسلمانانو کہ تاسو اور لگاو زم په څه نقصان دی کہ سوځي استاد مدینی زمکه سوځي او کہ نقصان وسی تاسو مدینی والو نقصان وسی نو کو 425 کیلومتر لري د مدینه نه یو زم په کې څه نقصان داغي جواب ورکړ فاجاب ابو سفیان ادام الله ذلك من سنين وحرق في نواحيها السعير ہمیشہ دو ساتھی اللہ پاک ذالک داور لگے دلے من سنیعنا یعنی من زائد ادام اللہ ذالک حاضر سنیعو ہمیشہ دو ساتھی اللہ پاک داور لگے دلے کار وحرق فی نواحی السعیر او دے سودی اللہ پاک او دے سودی بغارد مدینی داور اطراف دے مدینی ولرام څنګه سکار دی وحرق او دې سوځي فی نواحیها فاطراف دې السعیر اور ستعلم اینا من هاد نزهن یاسو ستعلم اینا من هاد نزهن دا نزوی بوتا لروالی تا ستعلم تاسو معلوم کې اے مدینه والو اینا من هاد نزهن کم یو زمنگنا د مدینې نه لري دي مان منګه تاسو پته لګي چې لري سوق دي جوړ لګي دلې دي نو قاعده دادا چې سوق نږدې وي هغه سوځي چې سوق لري وي نه هغه بچوي وتعلم اي ارضي ناتذيرو
او تاسو معلومه کړئ چې ایو ارضینا تزیرو چې کوم یو د ځمکې زمونږ نه نقصان مومي یا تزیرو هوده ضرر و ترسوي دا اور پته بولږي چې دا اور چاته ضرر رسي اب تاسو پته ولګي حاصل دا چې تاسو اور لګولې دي نو موږ ته په نقصان نشته دی تاسو خپل د مدینه بابونه سوځوي او د مدینه ته نقصان یې موږ ته هیڅ نقصان نشته دی دا غي جواب دا اوس مختصر غو حدیث دی لکه ته چې څنګه کمزورې کنا دغه څه لنډ غو حدیث هم د بخاری سوایا پته بولږي اوس وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني مالك بن اوس بن حدثان النسيري ان عمر بن الخطاب دعاه اذا جاءه حاجبه يرفع قال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن الزبير وسعد بن يستاذنون قال نعم فادخلهم فلبث قليلا ثم جاءه فقال هل لك في عباس وهل يستاذنان قال نعم فلما دخلا قال عباس يا امير المؤمنين اجعل بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي افعل الله ولا رسوله من بني النذير فاستتب علي وعباس فقال الرب يا امير المؤمنين اجعل بينهما وارح احدهما من الاخر فقال عمر ابتعد وانشد كل الله الذي بيده تقول السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه يريد بذلك نفسه قال بس لگ بوئے کا پتہ ولگی انشاءاللہ السلام علیکم کړه نمبر راغله سودار رسیدل و او خدمت کی مزیدار کنا بس حاضر صحیح حاضر دیر دا حدیث مختصر دی دا حدیث اوسه پوری چې احمد چې سو پوری عبارت وی د دې نچوړ خلاصه دا د عمر رضی الله تعالی عنہ دور اقتدار حدیث د وکیل دا حدیث بتاو د بخاری کې 11 مرتبه راځي مخ کې رستو تفصیل سره د بیا به موږ وي دقه سي احمد به وي زبه اور ان شاء الله چرته به تفصیل وی چرته به اختصاری دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نورستو دا مسله شروع ده مسله ول دا ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله پاک خیبر چې کله فتح کړ نو مال فدک او د خیبر دا اموال مال فیو د دې خمس خود الله او د رسولو معنا هغه خمس په پیغمبر علی السلام واغست نو هغه کې په پیغمبر اسلام خپل ازواج آسم بالور پای کې پیغمبر اسلام شاہی ملمانه د نبوت ملمانه چې بعد نو سوک راتله دغه ملمانو اخراجات په دغه نه پورا کول دارنګي سو دولت بچ پاتش او دغه با د مسلمانانو افواج باندې او مجاهدینو باندې خرج کو دې د پوره دا خبره یاد کا اختلاف د علی سے او د عباس رضی الله عنهم خو قصه پورا تفصیل سره واورئ صدیق اکبر چې کله بادشاہ شو نو دوی رااله علی صاحب او عباس صاحب او فاطمه صاحبہ چې صدیق اکبر ته وی چې اموال مالفه د خیبر او د فدق اموال چې کوم دي زمکي باغات امن تراکا من تراکا د دې دوه توجیهات دي یو دا چې موږ ته الایټ کا نقل کا خدا مان ذکر نه دا چې لا نور سو خایته معلومه لا نور سو ما ترکنا صدقه مطلب دا چې د دې اختیار او نگرانی
دا موږ ته حواله کا موږ به نگرانی کو زمونږ په اختیار کې به نگرانی حضرت صدیق اکبر وی چې نبی علیہ السلام به خپل نگرانی کولا زده نبی خلیفہ زبې نگرانی کو او د دې نگرانی ز تاسو نه حواله کو حضرت صدیق اکبر چې کله وفات شو دور فاروقی راغی دور فاروقی کی اس قصہ دادا یو ورځ ناس عمر سے خپل بادشاہي مقام کې یرفع د غلام نوم دی د عمر سے د پور کې ولاړو سنتری حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او دارنګ دغه نور مرګری دی عبدالرحمن ابن عوف دی حضرت زبیر ابن عوام دی سات دی دیرال یرفع توی چې عمر سے ابن اجازت غواړه موږ ملاقات کوو نو دیرال ملاقات ته جات ملاو شو نو دوی دن لاړل عمر سے څخه ناش دیله پر احمد عبارت وي مخی خبر داد دوی لا ناستو لګته مو چې ناصابه دستکو شو یرفع بیا راغی عمر صاحب ته وی چې حضرت عباس او علي صاحب ورکه ولاړ دی او دن راتل غواړي راضي دي او چرال نو علي صاحب او عباس صاحب عمر صاحب ته وی چې هغه د فدق او د خیبر افیچو مالفه دغه اختیار مونږ ته حواله کا حضرت عمر صاحب فرمایل تاسو نه حواله کو زه په طرز د نبی علی السلام او د صدیق اکبر روانه او بیا چونکه دوی ډیر مجبوره کا تو بیا حضرت عمر صاحب اختیار دوی ته حواله کا تملیک نه غوړي لکه باغاتی د وقف باغاتی چې وقف باغات نگرانی کې وخامه خبطال د نگرانی سے وز ملاوی کنا حضرت عمر سے ورته بیا رستو حواله کړه نو بیا دغه سلسله د اختیارات او دغه د اصلاحات هغه علی اولاد پوری دا سلسله را روانه و دا هغه حدیث دی اوس دې ځکه نقطه یاد کا شیعه ظالمان وای شیخ په جنه کنا او شیعه ظالمان وای چې صدیق اکبر چې کم دی هغه ظالم غاصب او هغه چې کم دی مال فدق او د خیبر اختیارات ځان څخه ساتلو او اهل بیت ته نو ور کړی دای وجه دا د چې صدیق اکبر هغه وی چې نوې کار دی اختیار دوی ته حواله کوما چرته دوی داوود ملکیتونه کی یا اختیار دوی ته حواله کوم نوې مسائل دي چرته دوی سره خلق را پاسي ورته چې دا قبضه کوي او دوی صدیق اکبر خلقونه زمانو د حکومت 2 کال لسمیاشت 2 کال یو نیمه میاشت وغیرہ لګه زمانہ وا صدیق اکبر نرستو عمر سے اختیار حوالہ کړو او راس اصل هغه تحویل نو کړي خلک وی چې تحویل حرام او صدیق اکبر چې نه ده حرام حوالہ کړي ځکه چې جایز نو عمر ولې بیا حوالہ کړ الکه عمر تحویل حوالہ کړي دې کم نگرانی تصرف عمل ملکیتنا حضرت عمر او حضرت صدیق نه حواله کو رأس المال اصل ملکیت نه حواله کو په دې کې فرق دی صدیق نه حواله کو ملکیت د مال عمر حواله کو تصرف المال په دې کې دغه فرق دی ٹھیک شو اوس واقع ته وکیلا حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني مالك بن اوس ابن حسان عن نصيري ان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه دعاه حضرت عمر رضي الله تعالى عنه دل دعوت ورک اذ جاء حاجب يرفع ناسا پراغ عمر سے څخه حاجب دربانچی دي يرفع چنم يرفع دے يرفع نم د پولیس له خان شرطه ا نگران د عمر سے د دروازې
قال دی يرفع عمر صاحب تو حل لك في عثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن عوام وسعد عائشت استا رغبت ملاقات د عثمان سرا عبد الرحمن سرا زبیر و سعد سرا یستأذنون چریب ور ولار دی اجازت غواړي د دن راتلو. قال عمر سے بھی نام را دیشی فادخلهم داخل کا دنا یا فادخلهم دی يرفاغي دن راويستل دوړ معنی دي. فالا بس قليلا نو عمر سے او يرفا دن لګټم تیر کا فوش کنا نو فقال نبياراغي يرفاوي هل لك في عباس والي عاشته استا رغبت د اجازت علي او عباس یستاذنان دوار ورکه ولار دي تاسو غد ملاقات اذن غواړي. قال عمر سے بھی نام اورادشی فلما دخلا کلچو عباس و علی داخل شو قال عباس یا امیر المؤمنین اے بادشاہ المؤمنانو اقضی بینی و بین هذا فیصلو کا زما او پمند دی علی کے وهما یختصمان او دی دوارو دترو د کاکا یی دترو دروار جګړه وا فلتی افا الله علی رسوله من بني النذير هغه مال کې چلا واپس کړو یعنی ورکړو الله خپل پیغمبر ته د مال د بنو نذیر نا د دوی جګړه وا علي سے وی مال د ملاوشي عباس زې تر مال د ملاوشي فاستتب علي و عباس یو بل څه غصي وکړي علي او عباس فاستتب دا معنی بنه کې چې کنځل وکړه زکه سبا یا سبو کنزلو ته وي او زمون د خلقو کنزل هغه دي چې شیطان دوم ناراضي او دای کنزل چې نو نفسي اظهار د غوسیو وځګنا دلته یو سره یو ورځ زویته کنزل کولوي وستا په مور د اسمان را ټوب کوم وي ارزه په لار ته ما نه خبر برابر شي بیا نو ډیر ملامت شي بیا ما سړو دمر اولو کنزل من دي حرام دي خو چې کوی نو دم چې شیطان له خورازي کنه دا ستاسو دا کنزل خو شیطان لوم ناراض تخیل ورته او پس تتبع بلا شی لیکل چې مراد ته کنزل نه دي ازاد خصومت یو بل ته سخت کلامه سره خبرې کوي زبتا سره پوښتنه ایزه بتا سره پوښ زب ګورم چې تاسو څنګه زما خبر نه مانی ایزه به ګور ته ما څنګه مناوي دا خبرې منګه ناستو حرم شریف کې یو سړی داسې ناستو لاس داسې کړو جمعې ورځ بل سړی راغی په لاس ولا خپل کې خدا دی ورته انت عامه هغه عفوا لازم معاف میں کا نم پوشوی بیوتی انت آما ورندی دیوتی انت حیتن اوتی انت ابن حیتن پوشوی نبل مرگیره ورطی اے یا ہی حرم فی حرم اصل خلق بیترون دی زمان پر لاز اخبی کی خود ایوتی رورا معاف میں کا وما خیال نو آورته وړاندې بیا ته مرته خو ماری چې چل کې آورته ته خو د مار زوی آورته ته د مار زوی وشي لا بل مرګي ورته ګوره حرم شریف دی جنگ مکه ریخا حرم دی خان دلته خو لکه ما تشکما مات کما وګس کما داس کما هغه کنځل کې چې ګوره شیطان لم ناراضي کوشش کرنا ان استتب ماندار چې یو بل ته اظهار د غصې وکړ وقال الرات يا امير المؤمنين رات دې ډل اے امير المؤمنين اقض بينهما شابه فیصلو کو په من دوی کې راسوب دي عثمان سعد زبیر سعد غماوي عبد الرحمن ابن عوف
دیوی اقضی بینهما فیصلو کا دوی پمینس کی وارح احداهما من الاخر یا احدهما من الاخر اور راحت ورکا خلاصیو کا یو دوی دبلنا فقال عمر حضرت عمر فرما اتعیدو عمر اتعیدو لگ صبر اکائے بس اتعیدو مانا حوصلہ اکائے تیزی مکوائے اس فرمائے انشدکم باللہ اتعیدو چاہتے ہوئے علی و عباس سیبتے ہوئے عباس و علی سیبتے ہوئے اتعیدو صبر اکائے حوصلہ اکائے تحمل اکائے تلوار مکوائے بس اس خبر کئی انشدکم باللہ اللذی باذنی تقوم السماء والارض قسم درکم تاسو لپنم داللہ آغازات چی پا حکم دغی والارد اسمان نظم کے حال تعلمون تاسو پوئی گئے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چی پیغمبر اسلام ویلو لا نورسو ما ترکنا بس لا نورسو ما ترکنا میراث نشی وڑے دے میراث نشی وڑلے ما دغا مال چی ترکنا پریخ دے لا نورسو ما ترکنا بس صدقتن خبر دے مبتدا مقدر دا هو صدقتن اغا زمن مال چکم پاتی دے اغا خیرات امت تے ہونا چکنا سو کوئی لا نورس میراث نشی وڑلے دغا مال ما ترکنا اغا چمن پریخ دے لا نورسو بس جملہ خلاص شوا اس بھائی صدقتن هو صدقتن خبر دا مبتدا مقدر داخل ہے سو کہ لا نورس دان جملہ دا ما ترکنا صدقتن دا خبر خنا دا جب ما ترکنا هو صدقتن بوائے لا نورس ما ترکنا میراث نہ چلی گی پیغمبر کے چمن پریخے دے هو صدقتن هغه د امت خیرات تے دا قصہ ترجمہ شو دا معنی یاد ہے کہ خلق پر تخریق معنی غلط ہے یرید بذلک نفسه اراده پدی سره د پیغمبر علی السلام زانو یعنی ما ترکنا اے ما ترکتو ترکنا کو ضمیر جمع دا معنی تمہارا دان چالے پہ اے ترکتو نفسه قالوا اوی دی عباس و علی سے قد قال ذلك او پیغمبر اسلام دا سویلو یا دی راحتوی او پیغمبر پاک داسی ویلو واقبل عمر والا علی و عباس حضرت عمر سے علی و عباس سے تو مخوارو فقالو انشدکما باللہ قسم در کمتا سپنم داللہ باندے حل تعلمانی آیتا سو پوئی گئے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک کہ پیغمبر اسلام تاقی سے دا خبر ویلی وا قالا نام عباس ولی آویلو نبی علیہ السلام لا نورسو ما ترکنا صدقتن تاویل ہوا قال عمر سے بوئی فإنی احدثکم زتاست بیانم عن هذا الامر دغی کار پبارکی ان اللہ کان خص رسولہ اللہ خاص کرو خپل پیغمبر فی هذا الفی بشین فدی مال فی کی پیوسی سرا لم یوتی احدا غیرہ قبل چاتنو ورکر شوی دا مال فید پیغمبر اسلام خاصو فقال جل ذکرو پس ویلی دی اللہ چلوی دے شان داغی فقال یعنی فقال اللہ جل ذکرو آغازات چلوی دے ذکر داغی وما افا اللہ علی رسولی آغا مال چلہ ورکر دے اقبل پیغمبر تا منم دے یہودیانونا فما اوجفتم علی من خیل اے مؤمنانو تاسو ندس غلولی پاغی باندے من خیل دا اسننا ولا رکابن دا اخاننا الى قولی تعالی قدیر پوری دا پورایت ہوئے عمر سے فکانت حاضی وہ دا مال فی خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص پیغمبر علیہ السلام دے پارا عمر ثم واللہ بیادرتم قسم دی پاللہ ما احتازها دونکم نو جمع کرے دا مال پیغمبر علیہ السلام کتا سنا بغیر ولستأثر بها علیکم انا پیغمبر غورکرو دا مال پتا سو باندی ایک دا مال دا پیغمبر وہ
خدا نه چې بس پیغمبر ځان څخه خو هغه په تاسو خرج کوو مان یاد رکا محتاجها دونکم نو جمع کړي دا مال د تاسو نه بغیر ځان له جمع کړو تعالی نور راکړي ولست اثر بها او پیغمبر ورواله نو کړ په دې مال باندې علیکم د تاسو نه یعنی مال د تاسو نو خ کړي بلکې په تاسو یې خرج کوو په خپل وی لقد اعطاکموها دا مال په تاسو له را کړو وقسمها فیکم او تاسو کې ویشلو حتا بقیا ذل مالو تر دې چې پاشه دا مال په من حد دینا فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیہ السلام ينفق على آله خرج کو به خپل بیبانو باندې نفقات سنتهم هغه خرج د کال من هذا المال دی مالنا هری بیبی تا اے د کال خرچه به ادوس ور کړلا ادوس پیژنه کنه د کال په ابتدا کې 40 من غله لګی نو دا واخلا دا تواله دا تواله ثم یاخذ ما بقیان بیا بواغ سے پیغمبر پاک هغه مال چې پاتې بو ويجعله نو به ګرځاو دا مال مجعل مال الله هغه زید ګرځولو د الله د مال مراتنه jihad دی مجعل مال الله هغه زید صرف کولو دا مال د الله چې هغه مال غنیمت په کوم ځای صرف کیږي مال الله اے مجاهدین غازیان دای په خرج کیږي اوستاشی لیکلی دی بیا بغینا وصلی اغسطی مجاہدینو دی پارا سورلی با اغسطی مجاہدینو دی پارا نور دا مسلمانانو پا مصالحو کی آب خرج کولی فعامل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس دغه کار کرو پیغمبر علیہ السلام حیاته هغه زمانی د ژوند دی دنیوي خپل کې اس کے حیات خو برزخی دی ثم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا فوت کرے پیغمبر علیہ السلام بس اس دیده کہ عمر صاحب د ابو بکر فرقی او دری صفائی کی بعض خلق بوئی چې ابو بکر زیادتی کرے موږ سره ابو بکر ساده نال زیاتی کی ہے دی زیادتی کرے دی او موږ له مالفه نه درا کرے الکه مالفه استاد حق نون زکه نه دزا کړ وی عمر سے فقال ابو بکر و ابو بکر سے وی فانا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ز ولی د پیغمبر علیہ السلام ما شیکانوی ان علیا ولیا و وصیا لرسول الله علی وصید او ولید الکه صدیق اکبر اول ولید فقبضوا ابو بکر دا مال واغستا فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کو په دې مال کې په طریقې سره چې عمل کړو پای کې پیغمبر علیہ السلام ان هغه مالفین به ازواج مطهرات ته خرچي ورکولي هغه نه د بیت المال د ملمنو خرچي اخراجات پورا کول هغه نو مجاهدین غازیانو ته خرچي ورکولي وانتم حينئذ معنی جمله یاد کا اب عمر وی وانتم حينئذ او تاسو په دغه وخت موجود وای او دا تاسو ته علم وو واقبل على علي و عباس اس علی عباس توي او توجه کړ عمر سے علی و عباس تا وقالوا تذکران تاسو دواړه دا خبره ذکر کوي ان ابا بکر فيه کما تقولان چې ابو بکر په دې عمل کې هغه سیو لکه چې تاسو وای دا تاسو بوتان دي یا شو جمله لکه دوی بوي چې ابو بکر سے موږ سره زیاتې کوي او موږ له مالفه نه حواله کوي عمر سے په تنقید کې چې تذکرانی تاسو په خپل منځ کې دا خبره ذکر کوي چې ان ابا بکر فيه ابو بکر په دې عمل فمال فیکی کما تقولانی دا سیدی لکه چې تاسو وای سمانا بے ځای عمل کوي ناجائز عمل کوي یا معنا حق د تاسو نیولې دي دا خبر تاسو دروغ ده والله
والله يعلم الله پويږي چې انه فيه لصادق دا عمر دا صدیق په دې خبره کې رښتینه او بارون نیکی کوونکې او راشدون په حق باندې تونکې او تابع للحق دې تابعدار د حق چې حضرت صدیق اکبر تاسو ته نو تحویل کړي یا دغه اختیار نو تحویل کړي په دې کې په حق باندې دا مال په خدای بیت المال شه دی واغه ولی رسول الله او چې پیغمبر څنګه عمل کړي داسې ابو بکر کړو تاسو کې نه ابو بکر موږ سره ظلم وکړ او مال په کې تصرف موږ لرا نه کړ دا حق کړی ٹھیک شو اوس وکړه ثم توفى الله ابو بکر بیا الله پاک ابو بکر واغسته فقلت انا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ما وزد ولید پیغمبر پاک ما و ابي بکر او ولید ابو بکر ما فقبضون ما تصرف د مال په قبضه ک سنتين من امارتي دو کال د خپل باسینا عمل فيه ما بکار کو په دې کې بما عمل فی رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق دا عمل چې پیغمبر پاک کو و ابو بکر والله يعلم الله پويږي چې انی فی صادق زپدی کی رشتنے ما بارون نیکی کون کے ما راشدن پحق دن کے ما تابع للحق تابع در حقم ثم جئتمانی کلاکما جات عباس و علی رال ما سخا وکلمتکما واحدتن وامرکما جمیعون ستاسو خبر د دوارو یودا او امرکما کار ستاسو چلے جمیعون یودے ټول نه دی معنی یودے استاسو خبره او کار د دوارو یو دی تم وای چې تصرف د ما ترا کړی چې دیمو چې تصرف د ما ترا کړی ٹھیک شو فجئتنی رالی تما سخا یعنی عباسن یعنی عباسن حضرت عمر عباس فجئتنی تما ترالی فقلت لكما نما تاسو توي كان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا نورث ما ترکنا میراث نشوړل کې دې دغه مال چې پرې خده هو صدقه مبتدا مقدر هغه خیرات ته ولما بدالی بس خلاص وا بس وای خلاص وا دو کال پوری عمر سے هم دوی تمال نو حواله کړي خو دوی بیا ته راکو حضرت عمر سے سوچو کا چې تاسو اختلاف پیدا کی اول کینور چې بھئی دا ملکیت د بیت المال دی دې کې ملکیت ته هیڅ چا نشته د بیت نشته ها په یو صورت تاسو تحویل کوما چې هغه ته وی تحویل د تصرف چې تاسو حواله کوم تاسو کرای نگرانی کوئ او خپل ضرورت پورا کوئ نور بیت المال ته ورکوئ او دا به تاسو ته حواله وی نو تصرف په نیت باندې ملکیت په نیت باندې نه لکه اوسره مدرسه جوړه کی اساس مسخ زماده حضرت سٹاپ نگرانی کی چلی گئی ته محتمم شوی او ته به دا مدرسه چلے او خپل ځان له تنخواه پکې بس 15000 الله روپے کېدا خدا مدرسه به زماوی کوته محتمم عارضی دو کال پس عمر سے وی فلما بدالی هر کله ما په دې سره کې دا خبره ښکارا شو ان ادفعه الیکما چاوالکم تاسو د مالفه دا تحویل د سيزو تصرف قلت ما ان شئتما کہ تاسو غواړئ دفعته الیکما جواب حوالکم تاسو د مالفه علا پدی شرط ان علیکما عهد الله چې پتا سبحانه د الله لوز دے و میثاق دے وعده لتعملان فيه تاسو به عمل کوئ پدی کې بما عمل فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و ما عملت فيه مزولیتو هغه عمل چې کړو پدی کې پیغمبر علیہ السلام اور ابو بکر و ما عملت فيه هغه چې زکه ما کړې ده مزداغر زنا ولیتو چې زدي والی ګرځول شي ما نبی علیہ السلام بد آل بیت خرچه کوله بیبیانو د ملمنو د بیت المال او د مجاهدینو ور خپل اخراجات
تاسو خپل اخراجات پورا کوئ بیا نور مال اهل بیت ور دغه ازواج مطهرات او خرچه ور کوئ د بیت المال ملمنو ته خرچي ته نه ور کوئ مجاهدین باندې صرف کوئ جو تاسو اخلئ والا او کچر داسې خیال نوي نو فلا تکلمانی ګوره ما سره بل خبرونه کوي که تاسو مانه تصرف ملکی غواړئ بیا ما سره خبره مکوئ او که تاسو تصرف غواړئ اختیار د تصرف غواړئ زه در کوم فقلتما ادفعوا الینا بذلک تاسو ما ته چې حواله کا د مال مونږ ته بذلک په دغه شرط چې د تحویل به د تصرف د ملکیت به نیوي فدفعت الیکما ما تاسو درکا اوس مری افتلت مثال مني قزان آیا تاسو مطالبه کړ تاسو د مان یو داسې فیصله غیر ذالک بغیر د دینا فوالله الذي باذنه تقوم السماء والارض قسم می په غزا چې په حکم دغه ولار د اسمان زمکا لا اقضي فيه بقضاء غیر ذالک فیصله نکوم په دې کې یو داسې فیصله چې دینه بغیر وي حتا تقوم الساعه چې قیامت ودرېږي معنی کې چرتا سوې چې دا مونږ ته حواله کا ملکن وګوره قسم می دی پر رب باندې چې دې ته تیار نه ما ځکه چې دا قضا د ظلم ده زه قضا د غیر حق نه کوم خو شي بلی باندې بس فین عجزتم عنه عمر وی فین عجزتم عنه چې چرتا سو اے علی او عباس عاجز شوه د سنت تصرف د دې مالنا کتاب د دې مال فیدا فدق او د خیبر د دې باغاتو نگرانی نشي کوله فدفع الیا بیا ما ته حواله کې بیت المال تا فانا اکفیکما هو زتا سنا تاسو طرفنا کافی په تصرف د دې مال تاسو ما اسی تصرفن حواله کړ دې او کې نشي تر سره کولې نو بیا راته واپس کې بیت المال تا په ملکن دل نظر کوما بس قال زوری امام زوری وی فحدث هذا الحديث عروه ابن زبير ما دا حدیث نقل کا او بیان میں کوروہ ابن زبیر تا فقال صدق مالک ابن اوس دا مالک ابن اوس تا استاد تا رشتہ ویل دی انا سمعت عائشہ زوج النبي صلی الله علیه وسلم ما د حیات عائشہ نه دغه سیاوري دیو دې باندې پوښوي ځکه دې حدیث ته بیاو ګورا دا ویخه امام زوری وی اخبرنی مالک ابن اوس امام زوری وی اخبرنی مالک ابن اوس د امام زوری ما استاد مالک ابن اوس نو کله چې دا حدیث دی پوری وی نو دې امام زوری عبد الله ابن عباس ته وی دا اوروه ابن زبیر ته وی جماعت مالک ابن اوس خدا حدیث دا سی بیان کړ دې دا الفاظ دي ادا صحیح دي اوروه وی او بالکل صحیح دي بینی دغه الفاظ ما د حضرت عائشہ بینهما اوریدي دي نو دې ته متابعت د مالک ابن اوس اوروه ابن زبیر سره امام بخاری پیش کا تقویتا لروایت الاولى ٹھیک شو اوروه ابن زبیر وی وانا سمعت عائشہ زوج النبي صلی الله علیه وسلم معروض د عائشہ بین چې بیبی د پیغمبر علیہ السلام وا تقول ارسل ازواج النبي صلی الله علیه وسلم ولګ بیبیانو د پیغمبر اسلام عثمان صاحب الی ابي بکر ابو بکر تا معنی دا د عائشہ به وی چې دا زما د پلار حکومتو بیبیان د پیغمبر اسلام را جمع شوي او عثمان ابن عفان ته چې لار شه ابو بکر ته وایا زموږ د پیغمبر پاک بیبیان یو او زمونږ اتم اسم جوړیږي په میراث کې زمونږ سمن مونږ راکې صدیق اکبر وته استاد سمن نه رسي مولوی سیبا زګور انصاف کوم ها دغه زما مخ قبله سره او چې خبر تلاړه نو تاسو یوم بنی داسما سره چالته یو مانو شاړه یا یو تکلیف زمانو شاړه او زما ګور ډیر په خوانه سوچ دی الله پاک تاسو د کتابونو د مطالعه توفیق راکړي داخله کوئی د پیغمبر میراث او بیبیان له میراث ځکه نو ورکړل شوی چې پیغمبر حیات
او د حیات میراث نه تقسیمي. تاسو واړې لوی خلق لوی عالمان یې او بس تقریبا چې دنو و میاشتې کم یا شپږ میاشتې کم بلیانې رز تیریږي استاد طالبګری کمیږي مولاتوب د نزدیکی کچري توجه کوا د عدم توریث علت حیات وې بیا علی او عباس ول مطالبه کولا او کدا عدم توریث علت حیات وې ازواج مطهرات ول مطالبه کولا. اصل شی دا نه دی عدم توریث علت نبی قول لا نور سما ترکنا دا حدیث دی. ته په پوښ مولانا صاحب امیر صاحب خلقوی د پیغمبر د بیبیانو سره د نکاح عدم جواز دا علت حیات ته چې علت حیات شنو ولا تنکحوا ازواجه من بعد ابدن سره بسکه غټ غټ دلایل پری خود او اسم متنازع دلایل چې د خلکو میدان ته راوستل زه خو عدل کوم انصاف کوم ستاسو هم د انصاف دعوت کوم ها اوس دې ته وکړه د خام سبحان الله وای ارسل ازواج النبي صلی الله علیه وسلم عثمان الى ابي بکر عثمان ولګ ابو بکر صدیق ته يسالنه چې دې تاسو کو دې خودو صدیقنا سومونهن د خپل سومن دسه اتمه دي خاون چې وفات شي کې خزه یوي خاون په مال کې سومن دي او کې سلوري هم سومن دي د حضرت یولس هم سومنو ٹھیک شو نو سومن غوا سومن د خزه حق ده کنه میراث کې مما عفا الله علی رسول صلی الله علیه وسلم دغه مال نه چې الله ورکړو پیغمبر علی السلام ته بیبیان په مال کې موږ سومن راکې وکنت عشوی ومزه عرضهن ما بیبیان رات کولې ما دا مطالبه مکوای فقلت لهن ما بدی بیبیان توی الا تتقین الله اے مرګرو اتا سنیریګه د الله نه علم تعلمنا اتا سنې پوا ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقول بشک او پیغمبر اسلام چوي به لا نور سما ترکنا میراث نوړ لکیږي دغه مال چون پرېخه ده صدقاتن هو صدقاتن یرید بذلک نفسه فدې سره پیغمبر اراده کوله د خپل ځان وګوره عاشی علم تاسو مطالبه د میراث کوئ نبی علیہ السلام دې چې ما ترکنا حدیث تاسو نه واورېدې الله الله انما یاکل آل محمد فی هذا المال نبی علیہ السلام ویلو قربا آل د محمد فی هذا المال من جمله هذا المال دا مال والے محمد خوري یعنی بیبیان به خوري ملمان به خوري او مجاهدین به خوري فانتا ازواج النبي صلی الله علیه وسلم من شوي بیبیان د پیغمبر اسلام الاما اخبرتهن اے الاما ما اخبرتهن سره د هغه حدیث چې ما خبر کړی چې ما ته حدیث بیان ک آی ټیک زمونږ نه وایي ټیک زمونږ نه وایي قال فكانت هذه صدقه ٹھیک شو مولانا سیبا اور سیبوی فكانت ودامال الصدقه دا صدقه بيد علي ٹھیک شو بلا اختیار دالی سے مناها علی عباسن منع کړو دا مال علی د عباس نا فغلب علیها علی په دې مال باندې غالب شو په اعتبار د تصرف عباس ته اختیار د تصرف ورنک علی سے تصرف واغسته چې بس زبې نگرانی کوم ته ناراضي اومغه به اختیار زمغه ثم کان بيد حسن ابن علی بیا د حسن ابن علی په لاس کې اختیار و ثم بيد حسين ابن علي ثم بيد علي ابن حسين وحسن ابن حسن كليهما دوارو كان دا نسیم مسیطول تدغه نمونه دي كان ودوي سوق علي ابن حسين او حسن ابن حسن كان يتداولانها تديبا اړو دا مال په لاس خپل کې مان تصرف وکاو په دې مال کې
ثم بيد زید ابن حسن وهي صدقه رسول الله حقا او دا د پیغمبر صدقه و رښتینی میراث نو خدا دوی په لاس کې سو تصرف شوی دیکھ بال نگرانی ساتنا بس زوس دالن حدیث ماوی ما چې تستر نشوس وګد حدیث ته وای وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه ان فاطمه والعباس اتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما ارزه من فدك وسهم ګورا دغه اوروسه وې د اشیاء بیان چې فاطمه صاحبه چې نبی اسلام دروا عباس د پیغمبر اسلام ترو اتیا ابا بکر دوار رال صدیق اکبر خلیفہ څخه یلتمسان میراثهما دوارو چې د میراث خپل وخت عباس زوی تریم د تروالی حق راکې فاطمه زوی لوره ما نصف مال راکې سمانا کم میراث ارزه اغزمکه د نبی من فدکن د فدکنا یا من فدکا چې زید د خیبر یو زیده وسهمه من خیبر او برخه د پیغمبر چې وا د خیبر ما فدک زمکی ویخه او د فدک باغاتو تشمل سوا فدکی ویل شي منصرفم ده نو من فدکی د فدکنا وسامو او برخه د پیغمبر من خیبر فقال ابو بکر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بکر ماورد النبي الاسلام نه چوي لا نورث ما ترکنا بس هغه مال څنګه پرېخه د میراث نه چلیږي صدقاتن سمانا هو صدقاتن انما ياكل آل محمد قریب آل محمد فی هذا المال من هذا المال بس اوس دې جمله توقع د مولانا صاحب دا مخ کې دا جمله ډیره عظیمه ده دې ته توجه وکړه د شیعاګانو خدای دا مور ولمړه کی دا ډیر لوی بدبخت قوم دی ډیر لوی بدبخت قوم دی لوی بدبخت اوسم دا نجس القادری سره ټول شیعه ولاړ دي دا په دې ملک شیعت نافذ کول غواړي دا ډېر په الف لام سره ال پته نشته مخکې ماته مراسي سال مشرک دی او کړه دا کافر اسو خو به کنا اوس دینه بعد علماء کرام او صلحای امت توجه کوا خلق وی چې صدیق اکبر چې دی آل بیت سره تعصب کو دی جمله ته وکړه د صدیق اکبر وی دا د پیغمبر مال صدقه د میراث نه دی او کدا میراث وې زما د پرب قسمی د نبی رشداران ماته زما د رشداران نه مخ کې دي ما بخپل بچو ته حق رسو ورکاو او د نبی رشداران ته ما حق مخ کې ورکړو خو ځکه نشم ورکول چې دا حضرت دا صدقه د امت دا ظالمان راشي وای صدیق اکبر مخالف دا جمله یاد کړئ چونکه دا دور را روان دي او ډیر خطرناک من عربو ته تلو په عربو کې د آرامیان اوس میدان تراوتی دي جمعرات باندې دوی بدمعشانه کوي وافرین علماء عرب د شیعو خلاف اعلی کتابونه چاپ کړی دي هم په فارسی کې هم په عربی کې او زتلو نماله را کړی دي او پای کې زبردست مواد د شیعه خلاف ملاویږي وګوره دې جملې ته حتی صدیق وی والله لقرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم احب الی ان اصل من قرابتی قسم می دی پر باندې چې رشتہ داران د پیغمبر علیہ السلام احب الی دا ډیر محبوب دی ماته ان اصل چې زاغي سره همدردیو کما من قرابتی په مقابله د رشتہ خپلې ما صد خپل رشتہ دم رغم نشته چې څومره ما ته غم د رشتہ د محمد رسول الله دا جمله یاد کړئ او دا ځان لولي کړئ په دې باندې سور پن سره کش راخ کړئ او ځان ته مخ راو باسه دور را روان دي چې شیعو سره بستاسو
مشبه گریبان میدان تراوتل راضی دا دلائل یاد کړي مخ کې دا